ګوره جی دا اطعمه چې دلته راوړه د دې اطلاق کیږي په مطعوماتو باندې او کله نا کله د مشروب باندې د مطعوم اطلاق کیږي. قرآن شریف کې د طالوت علیه السلام واقعه کې راځي ومن لم یطعمه فإنه مني مخې ته به نهر راځي اول خو بنس کوي کچا ونه خوړلې ګوره من لم یطعم من لم یشرب دا زما کامله متبع او که خامخا اسکل غواړي یو موټی اوبه وڅښئ. نو دقه رنګې دلته دا دا کلی په مشروباتو باندې قرآن کې په مشروب د مطعوم اطلاق په واقعه د حضرت طالوت علیه السلام کې شوی ده. انبیاء کرامو او مؤمنانو ته یو حکم داسې ده چې یو شانته شوی ده. ګور انبیاء تم دا حکم ده یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. انبیاء حلال پاکیزه شیان خورئ عمل موافق له شریعت سره کوئ او مؤمنانو تم یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ګوره یو شان د حکم شو کنه حلال خوراک کوئ او دقه رنګ تاسو چې عمل کوئ نو موافق د شریعت. په دې کتاب کې به د حلال و ماکولاتو د حرامو تذکره راځي یو آداب د مطعوماتو راځي دوا شرایط د مطعوماتو ذکر کیږي درې او مطعوم باندې د مشروب باندې د مطعوم اطلاق دا ذکر کیږي څلور وای. مخکې نفقات ذکر شو کنه او په نفقه کې مطعومات شامل دي کنه دي ځکه ورپسې دا راوړل چې تاسو ګټلې دي واعملوا صالحا عمل کوي موافق له شریعت سره. وګي سړی ته روټي ورکې د بیمار ته پوس وکي دا صيغه د امر بنا وجوب واجب علی الکفایه وفق العانی قیدیان له بندونو نه په پیسو را اخلاص کړ. قیدی جنگی قیدی چې کافرانو نیولې په پیسو یې پریدي نو پیسې جمع کې ورکې هغه را اخلاص کړ. یوسف بن عیسی الى اخره عن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 ايام حتى قبض. اوس یو خبره بکې دلته په باندې اعتراض راځي چې رسول الله نفقات تاسو ویل چې خپل خزو ته یو کال نفقه په ایڈوانس کې ورکول سړي روا دي کنه دا چې وی چې درې ورځې آقا مدني کور کې روټۍ تر وفاته معنا دا هغه زمانه و چې د هجرت وکه او په اوایلو کې خیبر فتح شوی نو فدق باغ نو دا نور سیزونه او متواتر درې ورځې روټۍ باندې او دا چې لږ ډېره به میلاوې ده. وعن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأت آية من كتاب الله عز وجل فدخل داره وفتحها علي وې زپره وتم د ډېرې لوګې نه پړ مخې من الجهد د مشقت نه من الجهد د لوګې نه. نو نبی علیه السلام راغی زما په سر باندې ودرېدم. عمر ته خو مې ویل چې صاحب د دې آیات وای د آیات معنا مې مطلوب نه و ما ولې زما به بوزي په خېټه به مې موړي د لوګې نه بیهوش حضور مې سر ته ودرېد ما ته ابو هريره پاڅه نو چې روان کوم د ځان سره مولوی لبیک و ساده کې رسول الله سره ونی ولما وې در ولما او پوښو چې دی وګړه ز بیهوشي پی راغله کور ته بوتلم حکم وکلی بعس عس د لرګي پیاله او من لبن وې د لرګي پیاله و تر شودو نه ډک راوړی وې غیر راوړ ما ته ویل ابو هريره وسکا ما وسکا ما ته عود بیا وسکا بیا مې وسکا ما ته وی عود بیا وسکا بیا مې وسکا حتی استوبت حتی خېټه مې ډکه شو فسوار کل قده خېټه مې دس ډکه شو لکه پیاله چې شودو نه یعنی خمور شو مال. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من امري وقلت له تولى الله ذلك منك من كان احق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الايه ولا انا اقرا. دا ورته ګیلا وکوي عمر ز چې پړ مې خبرو ته موتانه مې دی روایت ته پوسوږي قسم په خدای ما ته لتانه خیادو وې زما غرض داو چې ته ما بوجي ډوړې پوي بشي چې وګره زکه پروت ده پس مکه باندې وې بیا ما د ویل چې ابو هريره تا ته څه پده چې زما په زړه څه تیر شو زه پوه شوم چې ستا مطلب آیات نه ده بل څه مطلب دی خو زه چې کور ته رالم هېڅ هم نو شرم راوتی نه شو او که په دغه ورځ ما په تا باندې په مړه خېټه روټۍ خوړلې وه په دې به زه دومره خوشحاله وی که دا ټول سرزمین عرب ما ته چا د سرو اوښانو نه ډک کړی وی او را کړی وی
په هغې به دومره خوشحاله نه وی او که په تا مې روټۍ خوړلې وه نو په هغې خو هېڅ شی هم په کور کې نه و. ګوره حمر دلته د هغه د وخان دا سره وخان دا د عربو ډېر خوښېل. څلور آداب ذکر کېږي. اول لاس وینځه ښه برکت الطعام فی الوضوء قبله والوضوء بعده. طالب ته چې وی لاس وی زما لاس پاک ده او شل ورې به یې پوزه کې وهلی ځان به یې ګرولی غوږ کې به یې وهلی وی لاس مې پاک. نو ما خو یو کار وکړ په یو مجلس کې علما طلبا ډېرو ایو ته ما خیال ټول ګوتې متې هر خوا وهلې لاس یې نه مینځه مال بچی لاس ومینځه زما لاس پاک ده. مال په دا کونه باندې موږ وهلي لاسونه دا موږ شیخانو پرې کونو لاسونه وهلي چې موږ وینځه وینځه مرداره ما ونه لیدلې هغه مې چې وشرمو بیا دوه درې جمعې مخې ده نه راته. نو هلکه داسې کار مه کوه. اول لاس وینځه دویم بسم الله وایه دریم وړین وړی کوه څلورم د خپلې مخې نه کوه. دا بعضې خلک ډېرې خطرناکې دا ګوره مخکې م تېر شوی. او پنځمه خبره په ښی لاس باندې خوراک کوه. هلکه دا واورئ اجمع العلماء دا ضابطه ځان سره نوٹ کړئ. اجمع العلماء امام نووي وایي على استحباب التسمیة على الطعام او بعضو لا ورته واجب ویلي فی اوله او چې پاتې شي منځ کې دریا چې بسم الله اوله و آخره. وقد ذهب جماعة الى وجوب التسمیة بعضو خو لا ورته تسمیه ته واجب ویلي. امام شافعي په کتاب الام کې هم دا تصریح کړی ده چې اکل بالیمین او بسم الله دا دواړه مستحباتونه دي. بعض علما وایي چې په ښي لاس باندې خوراک د مسلمان کار ده او په چپ لاس باندې بلا عذر خوراک د شیطان کار ده. او دا اوس هم خلک کتلی دي په چپ لاس باندې خوراک کوي په ښي لاس پلیټ نشي ناست دي بیا ولاړه باندې خوراک کوي ودرېږي خوراک وکړي بیا بېرته کښېني. يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدي تطيش في صحبته پلیټ کې به مې لاس یو ځای بل ځای وړاندې کوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل دا د حضور پر کټی و که نه دی ابو سلیمه زوی یا بچی بسم الله ووایه وړن وړی وکړه د خپل مخ نه وکړه په ښی لاس باندې وکړه. اکل بالیمین سنت ده په چپ لاس باندې مکروه ده چې عذر نه او که عذر وي بلا کراهیت او بعض علما لا ورته مطلقاً دی وخت به حرام ورته وایي ځکه چې دا مشابهت د غیرو سره غیر په چپ لاس خوراک کوي. بس زما د خوراک طریقه د دې نه چې حضور راته وویل چې په بسم الله او په ښی لاس تر مرګه مې په دی دا ترجمه د مخکې نه لږه عمده ده. باب الاکل مما یلی خوراک به په پلیټ او کاسه کې د خپلې مخې نه کوي د بل مخې ته به د غوښې پوټي پسې لاس نه ور اوږدی. بعضې دي که نه چې کوم ځای کې غوښې پوټې همغه راوالي. وقال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يلي هر سړی د خپلې مخې نه خوري. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الى اخره عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه وهو ابن ابي سلمة وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وجعلتها أكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يليك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى آخره عن وهب بن كسان أبي نعيم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام معه ربيبه عمر بن أبي سلمة پرکټای او پرکټای سم الله وكل ما يليك باب من تتبع حوالي القصع مع صاحبه. باب د دې هغه چا په حق کې چې هغه په کاسه کې هر طرف ته لاس وړاندې کوي او دویم ملګری ورسره ناست دي او دته پته یي چې زما دا دویم ملګری که زه کاسه کې لاس وهم راوهم هر طرف ته نو کرکه نه محسوس کوي نفرت رانه نه کوي بد یې نه ګڼي بې تکلفه دوه ملګري نو که کاسه کې هر طرف لاس وهي خیر ده او که داسې ملګري دي چې دی پوهېږي که زه د هغه مخې ته لاس کم هغه کرکه کوي هغه نفرت کوي هغه خفه کېږي نو بیا ناروا ده. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا روایت به په کراتو اوس راوړي درزي و درزي حضور ته وی قربان زه تاله روټۍ کوم دعوت وی ښه د حضور وچه غوښه خوښه دا خلک وچهی نه قربانۍ کې او هغه هم په کدو کې
خو دا کدو موږ د ساکو غوندې پخو پیټه کدو او دا اوږده کدوان هم پکې راځي نري غاړې چې ورته وایي نو هغه به ډکره پخول لکه د الوګانو وایي درځي روټۍ وکړه وچه غوښه او کدو ښوروا یې کړی و وایي موږ ته شاته باب راشي قربان زه کپړې ګنډم تاسو خورئ وایي حضور ته مې کتل چې زه ورسره ناست وم انس وایي وایي زما مخې نه به یم د کدو ډکره اوچتوله غوښه یې نه خوړه نو انس په دې خوشحالېده که خفه کېده خوشحالېده که نه ودې خدای بنده د هغه سړي په لاس دې وخت کې سړی خفه کېږي چې تا سره په روټۍ کې کښېني چې نه روټۍ لاس مینځلی او نسواري او ستا مخې ته لاس وایي والله چې ما څوک پنډسي کاټ ته وخېجئ که روټۍ را باندې وخوري او رسول الله مبارک دوکان ته خلکو لاس نیوه به اسکه تشې بول اسکلې وړې بول اسکلي که نه ډېرو کسانو وینه اسکلې ده په احد کې صحابي وی والله که د دنیا په یو ګبین کې دومره خوند ما چې دا وینه د نبي پاک د مخ مبارک په ژبه باندې څټله نو د دې وخت نسواري د لاس چې تا سره وایي وینځلی هم نه نو اوس وګوره انس و نبي پاک ناست دي وایي دقې ورځ نه زما د کدو سره مینه پیدا شوه قال رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يتتبع الدباء من حوالي القصعد قال فلم أكن أحب الدباء من يومئذ باب التيمم في الأكل او خوراک چې کوي که اوبس کوي که چاله پیسې ورکوي که چانه پیسې وصولوي نو په ښي لاس به کوي وقال عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وبه قال حدثنا عبد الله الى اخر عنه من عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم واستطاع بظهوره وتناوله وترجله ابتدا بالیمین په هر څه کې خوښه وه که خوراک به او که سکاک به او که په لاس وینځل به او که اودس به او که پیزار پخو کول به او که ګیره ویښته ګومنځول خو په هر کار کې به په ټول امور کې ابتدا بله وكان قال بواسطه قبل هذا في شانه كله په ټول امورو د زندګۍ کې ګوره غرض د امام بخاري دا چې خوراک کې شرم مه کوه څومره دی چې ورته حاجت او مړېدو پورې شرمېږه مه چې د نورو بس کو زه خورمه بده ده نه بس ته خپل خوراک کوه شرم مه محسوس کوه وبه قال حدثنا اسماعيل الى اخره انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو طلحه لابن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف به الجواب هل عندك من شيء ام سلیم ته ویل ورته وی ابو طلحه خاوند کنه وی ما حضور علیه السلام چهره او دی आवाज نه پته ولګول چې حضور وګیره आवाज هم کمزور او چهره کې هم دل وګي څشته په کور کې چې ملمستیا ورته وکم ویل یو څو چپاتی دی وربشو او ترکاری خو نشته ا چپاتی راوېسته ما تاسو ته طریقه خودلې ودلته کنه و څنګه یې کړه لګه تا ته مې ویلو کنه د تل بیاري پوری مړه خدای ته ور اٹک نه راګرځه به خو خپ پېږي چې حالات ګډ وډ دي د سیدل تر وای دا زما صادر ده دا زما صادر در پاتې لک باندې پاتې ده شي الله دې توفیق درکړي دل ترش دا کاغذ والا د فرض کا چې دا د وربشو چپاتی شو صحیح ده او دا ام سلیم په خپل پاک صفا ستره لوپټه کې درې چپاتی تاو و نور خو څه نشته چې حضور وګړه او تا په کې لوګه محسوس کړي ده انس ته دا صادر دا شواچو دا چپاتی دا چې کوونی سره این دا چپاتی شو دلته داسې راتاو کده د عظمت رخلاندې راکه انس ته ویلې وای دقه شان ته به پټ وېسه ځکه د حضور پاک عادت شریفه دا د کلګي ګډيري بنورې تقسیمای او دا درې چپاتی دی له د حضور کار پیوش نیمه لوپټه ورته په وګه واچوله نیمه لوپټه کې ورته دا چپاتی تا وکړه او بیا د لوپټه کې چې چپاتی و دی ورته ترخ لاندې داسې و دی لیده دا وې دا وېس هغه چې کله اوس د حضور شان ته ګوره معجزات چې کله انس راغی د جمعه دروازه کې ودرېده نو حضور سره ډېر صحابه ناست دي نو ورته داسې وکړه وی ابو طلحه رالیږلی و یو قربان وی دعوت یې کړی ده غلی شو وی قربان لږه روټۍ وی زه دا کور ته ویسه موږ درځو وی هلکه راځئ چې څومره و ټولې روان کړه او درې چپاتی دي معجزه فی الطعام چې ورته وایي نو چې کله کور ته راغلل نو ابو طلحه ته نه مخکې راغی ام سلیم ته مبارک شه حضور خو ټول جمع را روانه کړه وینا تا ورته ویل که په خپله وینا په خپله وی باس اوس د الله رسول پوهېږي او دوی ته رسول چې کله راغی نو ام سلیم ته په دا خو رشته داره وه که نه ورته په خندا شو ام سلیم خفه کېږه ما راوړه کاسه یې راوړه
صحابه ته تاسو بهر ودرېږئ او اما درې چپاتی باندې چې دم واچو میدولې کاسه ډکه شوه او وایي څه شته خوربه وایي نه جي غوړ شته وایي جي غوړ ختم شوي دی هغه تش هغه ګوډی پات وایي هغه راوړه هغه یې راوړو داسې ازبیخل ورته نه وایي راویز بیخه بس په دې د پاسه دی کې مبارک ګوتې ووهلې انس ته یې ویلې وایي انس لس کسان را دننه کوه ځکه چې دې کمره کې د لسو نه زیات گنجایش نه نو لس کسان را جمع دننه کول دی به خوړه وتل به کاسه مغه شان ته ډکه ده دا ټول په مړه خېټه ګوره اته شبیعه ویلکه تر مړخ ته خورئ نو چې کله دا ټول وخوړه شاته راشي تعداد څومره د دواړه درته وایي نو انس ته یې ویلې ام سلیم ته ابوطلحه ته راشئ وایي روټۍ زیاته شوې که کمه شوې قربان دا خو د مخکې نه ډېره زیاته ده وایي ښه داسې وکړه تاسو یې مخورئ او ګاونډیانو ته یې ورکړئ درې چپاتی دي د څلوېښتو او اتیاو ترمنځ صحابه دي په مړه خېټه دی یم خوري آقا مدني یم خوري ام سلیم انس ابوطلحه او کاسه ډکه د ورته وایي دا ګاونډیانو ته م ورکړه اوس یوازې نامشي دلته یو ځای کې وټل د 22 چپاتی خوړلي ولا وایي موړ نه شوم 22 چپاتی دا سبزي منډۍ د فروټو منډۍ سره ده د هغې چای زما هم خوښ ده کله کله ورځمه چای ښه کوي او دی چپاتی ته کښېني او دا عجیبه مړۍ دی د غوښې سره وهي ده هغه وټلي مفت ورکوي څه یار دوست یې دنو چې هر څه ده او درې چپاتی حضور په سوونو کسانو قربان د پیغمبر نه وای ګوره لوپټی راوویسته هغه یې ورته پټ ده وردتني من بعده ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك يو حمزه ارسلك ايت ابو طلحه را لګل ما ویو قربانه فقال لطعام قال فقلت د روټۍ دی پر ما ویو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم راځي چې ابو طلحه کا روټۍ خورول حتى جئت ابو طلحه فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه موږ سره خو دومره خوراک نشته دا به څه کوو ورسوله اعلم قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا ام سليم ما عندك فاتت بذلك ام سليم کڅي را وړاله فامر به ففت وعصى ففت اغه روټي چوری کړه چوری اله عقدا لها لعشره او هغه چا تیغه نه چې ګوډه هغه پیر اوس بهخن فادمته ثم بس دای لګ لمده غوند شو دا روټه ثم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول ثم قال يدري العشر دمونه پیواجه لس راول حتى شبعت ودرګل ترجمه الباب سره په ټول حدیث کې په دقه ټکی کې مناسبت راغی حتی شبیو پوی خوشوي کنه ثم قال يدري العشر فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم اذن العشر فاكل القوم كلهم وشبعوا والقوم ثم 80 رجلا الکستا عقل منی چې بدرې چپاته یو باندې خو چې د عقل نه ماورا کم کار یغه ته معجزه وای کنه الکه ماورا د عقل نه چې کم کاری خلاف العادت معجزه ای اتیا خدا دی او چې ام سلیم کور او گاونډیان ورته یو کاسه مغه سټه کړ وبه قال حدثنا موسى الى اخي عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام فاذا مع رجل طعام من طعام او نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان دا حدیث مخکې تیر ده ببر مبر سره وګدود غړي بيزيت چرولې نبی پاک تل ابي و نماتيه پمنګ یو غړه خرڅه غړه او کنه را هدیه را کوي نه هبه نشته خرڅو مې طويل بغرب يسوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيعنا مع يد او قال حبه قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بل معجزه ده وسخه حضور علی السلام یو غړل او دی هغه ګډ بتن مونږ چشته وای پته خو ما ورته ویل او تاسو ولې خبره یاره بتن ویل کیږي زړه یینا او تورې زړه او تورې دا خلک زر ځان ته پخای کنه ویل کدا یینا او تورې راوړ یو دا زړه د چیلې د ګډي بچي ټول نیمه کیلو نه درې وړ دا نبی پاک را واخیسته چې څومره صحابه ور سره و د ټولو ته پکې یو ډاکره د دې ورکړه سرګړی
او چې کم غایب و دی هغه حصے وساتلې دې تم ویل شي معجزه فی برکت الطعام وأيكم لا إمام من الثلاثين ومئة إلا قد حصل یو سلو دیرش کسانو قسم د کدی وخت د شپګو میخو یینې په خېګه کې یو سل دیرش ته یو ډکر ورسه من سوى بطنها إن كان شاهدا أتاه إياه وإن كان غائبا خفى دا سوادی بطن چې کله ذکر شو او بطن چې کله ذکر شو دینه بدا درې شیانه خلیل ثم جعل منها قطعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضلا في القصعتين فحملته على البعير وكما قال وې دوه کاسې ډکه وي یو سل دیرش کسانو خوړې ا دوه کاسې امغه سې ډکه یا غم ځان سره بوخ باندې کې خو دی مدینه ته مروړې وبه قال حدثنا مسلم إلى آخره عن من عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء منګه ماړ شوی نو ول فتح خیبر نمخ کې پاسودین او تسنیه تغلیب کجوري او بو باندې کجوري نه وی کناله باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلا پوړاند باندې ګونا نشته او نه په ګډ باندې چې کله و دې څه مطلب د امام بخاری د دې دوه مطلب ذکر کړي سنا الله صاحب سو اولنې مطلب دا ده ک ګډ اوړو نو معذور جهاد تنزي جمعه تنزي عید تنزي جمع تنزي نو ګنا پینشت څوک نه څوک بوزي دویم دا ده چې د باز خلکو به د وړاندو سره خوراک نه دی وجنانه چې نفرت دی وجنه چې غریب خود سنه ویني او زه خو کاسه کې ټکی میکی وینم اسنه چې د معذور حصہ ونه خورم او کله به معذورینو د روغ سره خوراک نه کو وې اسنه چې د زمنګ د وجنه تکلیف نشي او زمنګ د وجنه حرج محسوس نه کی نو قران وی لیس علی الاعمى حرج ولا علی ک جهاد تنظیم ګنا پینشت ک د روغ سره خوراک کيوم ګنا په باندې نشته والنهد والاجتماع في الدعاء الک د نه معنا راتو که هو ساشیو ته پکې مګوره ته تمویر چار قارینه به اعتراضات زغه دروان سوال کم کوم گزاره در سره نهد ویل کېږي د مهانده نه ده مهانده څه ته وي دا تاسو دوه دا کسانې ویل کرازي چې چکر ته دغه تلل شو بر امام ته یا ملم جبه ته خدسو 100 روپۍ 2000 روپۍ واچو سو امیر شو سناولا سے امیر شو و درته وې سناولا ډارېګه مچانه شاده د څوک دی ویني نه دا د ټول کلاس ملګری یو مقدار خوراک کوي متفاوت ده کنه ده باز ډیره خوري بازه نه د مناهده نه ده مناهده ویل کېږي چې د سفر ملګری خرچه یو برابر راجمع کی پیسې خټولې 2000 دي یو امیر مقرر کی او د امغه پیسو نه ماکولات مشروبات تیاریږي او ټولې خوري نو څوک د حق نه لري جوړدوي الکه تا خو د ما دو چند خوړنو ته 3000 روپۍ ورکای پیسې یو برابر او خوراک متفاوت او پیسې دی یو امیر پلاسي دی ته وای مهانده وای دا جایز دا ول اجتماع فی الطعام چې ټول پیسې دی یو امیر سره یغه باندې خوراک اوسکا کراډو ټول ملګری را جمع کیږي په شریکه خوراک اگر کا باز ډیر او باز لګوي دا جایز ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره حدثنا زهير بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحبه قال يحيى وهي من خيبر على الروحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء فموت الا لسبب فلقناه هغه کې مو بواچا ولو بیا مو خړه ثم دعا بما فما ګور دلته ټول صحابه او ستوان یو ځای کړي دی ومزمزنا فصلى من المغرب ولم يتردد قال سفيان سمعت منه عودا وبدأ الا واپسې کې یا تلو کې باب الخبز المرقق والاكل على الخوان والسفره ماشاء الله مرقق ویل کېږي درې خبره به پکې کې د سپینو تر میده چانکړې شو وړو پراټې او چپاتی د سپینو تر میده چانکړې شو چې سپینم دي تر میدم دی چانکړې دا ګورات چاري خوراک نه د ډېر ګرانی کنه دی هغه نه چپاتی او پراټې په خول دی ته مرققه روټي وای یو شو دویمه خبره پکې دا کړه دا والاکل علی الخوان خوانچه باندې خوراک خوانچه میزونو باندې را خوانچي دا جائز خلاف الاولاد والسفره او په دسترخوانونو کې او په وړو وړو پلیټونو کې شاته براش دا بعض ځایونو کې اوس نن سبا رواج ترکاری په کاسو کې پلیټو کې نه راو بس ډونګو کې راوړي
پلیټونه هر یو ځان ځان ته لګیایي آیا حضور دا کار کړی وی نه مرققه روټۍ خوړلې ده وربشې به وې او هغه هم چڼ نه و مرققه خو وي د سپینو غنمو د سپینو وړو هغه هم چڼ کړی شوي وی نه ښه په خوانچه یې خوړلې ده نه او دقه رنګې وړو پلیټونو کې ځان ځان له نه اجتماعي به وه په څه یې خوړه په دسترخوان د څه و د چامړې سرمنې که نه جائز خلاف الاولا وای وبه قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند انس رضي الله عنه وعنده خباز له فقال ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا ورقه ولا شاة مسمومة شاة مسموم خبره مې تا کړې وکنه وکړې تاسو بیا وای نه وکړې یا پیر صاحب کړې مې وکنه تر راته وای شاة مسموم تاسو خو ارزه کې بس ورته هم ډېرې خوړلې چې شي ورته ورید شاته وای نه هغې ته بل څه وایي شاته را روان ده ښه شیوا هغې ته شیوا وایي مسموت په افغانستان کې جنوبي افغانستان پکتیا پکتیکا گردیز او خوست او غزنی هلمند روزګان دې ولایتونو کې دا شی ډېر ده هلته دا واړه حیوانات نه دي ګډې بیزې دا ډېرې افغانستان کې د غټې غوښې او د ګډ د غوښې منځ کې 60 افغانۍ فرق یعنی 60 افغانۍ په کیلو کې د غټ د وړې غوښې قیمت ته ورشه نن 3000 ته کیلو خامه غوښه دلته ورسېده په افغانستان کې په 240 روپۍ باندې غټه غوښه ده 280 باندې د ګډ غوښه هلته دا ډېر دي که نه دی دا جمع چې راشي لږه اوس یخني په دا مالداران 2-3 ګډان حلال دي لږ ځان پوه که خو خوره یې مه خوله کې به دې اوبه ورته اوس راځي که خیري شونډې به ډېرې وڅټې را وڅټې خو ګوره تاوان ونه کې جب ته دا ګډ به یې راواخیسته حلالې نه پس یو اندام یې ترې نه کټ کو او صرف خېټه به یې سیرې کړه کلمې ولری دا ګن به یې ترې لرې کړه او به یې وینځه څرمن به یې نه ویسته بیرته به یې خېټه وګنډله خېټه به ورته څه کړه جي او بیا به په تنورو باندې سیخانو کې ورکړی و 4 کسانو به اړوه راړوه ورید به یې کده سره د څرمنې و د دې ویښتانو نه ویښتان به وسوځېدل دا څرمنه به پخه شوه ګډ به یې نیم پوخته روغ ګډ دا ته وایي لاندی هغه خلک ورته لاندی وایي دلته ورته شاة مسموت عرب وایي اوس یې عرب هم کوي دا چې داسې به یې که که نه چې مالګه به یې ورکړې وه مساله دا یوه نیمه میاشت پورې نه خرابېږي دا به کور کې زوړند او هره شپه به یې ته 2-3 کیلو هغه ځایونه یخ دي یخ ځای کې چې خوروا ونه خورې نو چې څومره ډېر وزن دی ویلې کېږي خوروا ته ضرورت ډېر ده کابل کې خلک غوښه او خوروا ډېر او هضم هم ښه راځي نو دېره به یې 2-3-4 کیلو کټ کړه خوروا به یې جوړه کړه او پاستي ورته وایي پاستي خو پیژنئ غټې نرۍ روټۍ دا پکې میده کې وای نو چې د دې کم خوند و مزه ده د اولې شپې ناوې او د دې لاندې خوند یو شی او بیا چانسه دواړي هم د اولې شپې ناوي او د هغې نه مخکې د ورته دا شاة مسموت وهلی افسوس چې دا درس یو جمعه مخکې راغلی و چې د چا واده را روان ده چې هغه دومره خرچه مالدار سړی ده یو ګډ به پټ ځان ته ورید کړی وی لاندی یو 6 کیلو به تاسو ته هم راوړی وی چې تاسو یې وڅکئ لږ غوندې خو افسوس اوس ورځې ډېرې کمې دي کار نه کېږي اوس هم وپېژنده که نه هغې نه به بیا کټ کوله خوروا یارانه څه بې مبالغې درته وایي ما خو خوړلې ده په خپل کور کې نه دی بل په کور کې وای خان مرګ په خپل کلي و میا مولا په بل کلي موږ خو په بل کلي یو که نه چې یاره چې کم خوند مزه د دنیا په یو خوراک کې به دا ذایقه بیا ونه ګورئ تاسو به ډېر سیخان او تیکې او خورواګانې او کورمې خوړلي خو دې ته د یو خوراک خوند نه رسي وی حضور شاة مسمود نه را خوړلی خوښ یې و خو خوړی یې ولې نه یو وس نه و وربشې په قرض راوړي او پیسې نشته نو سوچ وکړه او دویم دا حضور وی چې زه خدای دې مستلزات ورته نه یم رالیږلی درېیمه دا چې زه دا خورمه او امت ته زما صحابه یې ونه خوري تر مرګه لقي الله تر وفات هم نه ده خوړل هله شه او موږ کله
رحمت الله د طاهر خان وټل تروانی کله د کبیر خان وټل تروانی کله شینواری وټل تروانی غرق شو منګه هیڅ چیرته نشو دی دا غریب چې ما ډېر بوزینو علاله کې هغه د لطیف بابا چولې خرسي ګلته مې ودرې وېجی چولې خوري کورخه ولوګان خوري وای شاو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره عن يونس قال علي هو الاسقاف عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم على شکر رجت توي واړو واړو پلیټونه چې د نن سبا خلک راوباسي هر یو پکې ځان د ترکاریان ولا خذ لهم رقبا قط ولا على ولا په خوانچېم خوراک نه را کړی د سپینو وړو روټۍ نه را خوړلې بالکل قیل لقطا د فعلا ما کان یاکلون نو چې په میز او خوانچې خوراک نه کو پسې کوي اعلی سفر په دسترخوان یې کوي وبه قال حدثنا ابن ابي مريم الى اخره قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته د صفیه بیبي سفر کې وکنه خیبر نظرات ویاله ک دسترخوانونه وغوړوي د چامړې سرمنه دسترخوانونه پاغه کجوره او پنیر او د قرنګ د زیتون تیل او سوچه غوړي نو چام د څه خوړو نیمه تی الوا جوړه کړي ول وقال عمرو عن انس رضي الله عنه بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيزا في نتعين وبه قال حدثني محمد الى اخره وعن وهب بن كسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن زبير يقول لګ ودرېګه کنه دا څونه دا بچي چې د سپیډ دی ولګو د پردم چیرته دی باندې پوهې په دې حدیث باندې پدریش پیته کې چې کله هجری کې عبد الله ابن زبیر مکه کې او د عبد الملک د خاندان له طرفه چې په شام د معاویه صاحب د حکومت سلسله وار حکمرانان حجاج د عراق والی او چیف اف ارمی شټاب ظالم وګنه دوه عہده ور سره وي د ولېګه حجاج هغه عبد الله ابن زبیر پس ځکه هغه د یزید سره بیعت نه کو کنه سره د فوجیانو وجیدای شهید کمړي چې څوک د ملګری دی هغه نو چې کله هغه تلړ نو د حجاج فوجیانو چې ابن زبیر په مکه کې محاصره ک دینه نه په کعبه کې بیا نه وته په حرم کې چې محاصره ک نو د حجاج ابن یوسف ظالم فوجیانو عبد الله ابن زبیر ته پیغور ور تانا خدا په حقیقت کې عزت او کرامت او سعادت او خودي خو نه پوهېدل ظالمان دوی په شکل د پیغور کې ابن زبیر د دوو کمربندونو خزې زویا اخیری کسان مانا بیا نمونه یرشو د دوو کمربندونو د خزې دا جمله بطور توعنه او پیغور ورته ویل اوس دا د دوه کمربندونو زوی مور خزې زوی ولې ورته وی د ابن زبیر مور څوک حضرت اسما بیبي د چا لور د ابوبکر او عائشه صدیقه د چا خور د اسما بیبي تینا لس کاله مشره چې کله حضور هجرت کا اوس خو کېده ابن زبیر چې دا وره ډېر خپه شو وی جړل وای په شهادت نه خپه کېږم اوس مې اسم وجني دینه مخ کې ورته مو روټي وروړه دا کیسه دی اورېدلې ده شعر روان دی بیا کله ځان شیخ الحدیث جوړ کی دی اوس په مروزو کې په وړو کې شیخ الحدیث مشهور ده وې 12 نیم ورځې پس به پورا شیخ الحدیث سب کې او دا کیسه ورته معلومه نه ده او دا ګوره شیخ الحدیث صاحب ته معلومه نه ده مور ورته روټي وروړه حرم ته دینه ناغي حرم محاصره کړ ورته ویل مور کدا فوجیان ما ونی سیمانه خو بد سرمنه وباسي زکه ډیر زیات را پس راغلی دی او دا چیف اف ارمی شټاب حجاج را پس راغلی مور ورته بچي خپکېګم ګډ چې یو ځل حلال شي او بیا سرمنه تنه قصاب وباسي ګډ پینه پوي یعنی ته چې شهید شي کدی څومره ظلم در سره کوي تا ته هیڅ تکلیف بیا نشته تسلی ور وای مور ما ته خو د خلکو فوجیانو پیغور را کوي څه درته وای وای ما ته چغي وای چې د دوو کمربندونو د خزې زویا ستا مور د دوه کمربندونو خاون مور په دې مې پوي کده دې څه مطلب وای و بچه دا پیغور نه ده دا تانه او طعنه نه ده بلکې دا د دوه کمربندونو خبره ستا د پاره ما د پاره او زمنګ د خاندان د پاره تا قیامت عزت دا او سعادت دا او کرامت ویامی هغه څنګه وی هغه داس
وی کله چې د دوالو جهانو سردار هجرت حکم وشو کوي په ټکن د غرمه کې یوازې را روانو او رومال په سر مبارک چول او داسې را ټیټ کړو او داسې چې دا مخ هم پټ کړو چې مشرکان می ونه ګوري راغی زمون کړه وی ابو بکر ته ویل چې الله را ته حکم وکړه هجرت ته زو تیاری کوه اسما بیبي ما ته ویلې چې الا وی پلار میرا تویل ابو بکر صدیق رضی الله چې لوري الا مونږ ته سفر سامان تیار د سفر سامان څه دوه شیزونه دي ماکولات مشروبات یو صادر مادر وی مونږ کرا دومره څه نه و کپړه اضافي چې زه پکې دی ته دا ستوان او کجوري وربشې وتړم او دی اوبو هغه پتکي ورته وتړم نو د عربو زنانه ملانه څادر ته وی تاسو به نه کتلی دا په خوا وخت کې به د ټولو عربو غټ غټ څادرونو باندې به املا تړله نو کلس بچي به مراړو د دې خېټه به داسې ښکارېدله که د 15 کلنې پیغلې او زمون ښځې شکم بسته ورته دلته وایي ښځې کمربند نه تړي چې دوه بچي راوړي نو بیادبي معاف د خېټې څرمنې په عورت پرته وي بیا او د عربو ښځو کمربند استعمالوي ملا یې مضبوطه یې خېټه یې مخې ته نه ځي وی زما کمربندو چې په کم املا تړلې و دا خو د عربو ټولو ښځو تړلې نو ما هغه راخلاص کې سري مې که منځ کې څه مې که نطاقین تسنیه د نطاق ده که نه نو په نیمه کې مې لوپټه کې ورته ماکولات وتړل او په نیمه کې هغه مې ورته په اوښ باندې کجاوه کې کېښوده وی د دې وجې نه تا ته وایي چې د هغې ښځې زویه چې یو کمربند نه دوه جوړ کړي نو دا خو د عزت خبره ده رسول الله ته مې جوړ کړي ستا بابا جان نیکه ته مې جوړ کړي بل چاته خو نه دا خو د عزت خبره ده د سعادت ده او د کرامت او بچی تل دنیا نه روانې زړه ته ما چو چې دا پیغور ده زما داسې خاندان ده چې زمونږ په خاندان باندې خدای عیب او پیغور نه پرېږدي په عایشه تهمت ولګېد 10 آیتونه راغله په خپل الله پاک صفایي وکړه که نه دا مسله اسانه و که ګرانه وه یاده وه که نه وه یاده شوه اسانه شوه اقرار کوئ چې اسانه شوه اللهم فاشهد بیا خو به نه یېرو اوس ورشه دی خو تا ته پیغور درکوي خو تا ته د نطاق کیسه معلومه ده د کمربند اله یو کې مې ګوډی د اوبو وتړو بل کې مې خوراک اهل الشام نه مراد د حجاج فوجیان دي يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها دا ګورته وګوره وای د شام خلک عیروه بین تقین تا نه درکوي وای چې ایهن افسوس ده والإله تلك شکات ظاهرة عنك عارها دا عیب چې دوی در باندې لګولی ظاهرا عیب ښکاري خو الله تعالی زمونږ د خاندان عیب زایل کړی ده پیغورونه زمونږ په خاندان الله نه پرېږدي وبه قال حدثنا ابو النعمان الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ام حفيد بنت الحارث بن حفظ خالد بن عباس اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا واقدا وعقبا ازبان سمسيره ورست طهبي وي چې دا حرام شوی دا اول مباح ولا فوقل على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لکه سړی چې دی وشینه نفرت او کرکه کوي ځکه پیغمبرانه مزاج او طبیعت د خبيث او حشرات د خوړلو نه پاکي دا خبيث حشره ده ولو كنا حراما ما وكنا على مائدته وای منګه د حضور مخکې وخوړه حضور څه ونه ویل حرام نه و خو امام طحاوی لیکلی دي چې دا اول مباح بیا حرام شو حضور نه خوړل خپل ستوان خو جایز دي کنه خوراک شابه قال حدثنا سليمان بن حرب الاخر عن سعيد بن نعمان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصحبه وهي على روحه دا خیبر کې تیر د شام حضرت الصلاه فدعا بطعام فلم يجد الا سبيقا فلاك منه ولقنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلينا ولم يتوضا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له وای چې کله به خوراک ورته مخې ته شون تاسو به کوجدات سدي ځکه وای چې بیا را باندې چیرته څوک سمسیره مخې د ځکه عرب خو سمسیر ډېره مینې سره خوري نو تر عقبه خوراک نه کو تر څو به چې د معقول ذکر ورته نه وکړي چې فلان کې شی ده وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل الى اخره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله
أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالته د خالد سے مور د عبد الله ابن عباس مور او د رسول الله بیبي درې وړه خويندې ویل فوجد عندها ضربا محمودا دا غنه د زوب سمسره دا چې عرب خوري وراتایږي او پر صلات منځ کې خې سم غړیږي د مجمع تا وی راته وي دومره ورته خوشاله یل قدمت به اختها حفيظه بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم لو يده ډېر کم بداسې کېده چې حضور به توام ته لاس وړاندې کو خو تر هغه چې دته به بیان وشو نوم به چې خوراک چې رات څه دی فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب فقالت امرأة من النسوة عائشة ابي ورته ویل چې اول خو ورته وخی چې رات څه دی وې قربان دا خو سمسره د نو حضور الله سونی وې زه خو نه خورمله أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد حرام قربان دا سمسره حرام ده وینا ولکن لم يكن بارض قوم من چې مکه کې و قریش زمنګ علاقه کې دا شی نه او دا خبيثه حشرات او زه خبيثه حشرات نه خورمله قال خالد بن بشر فاجدني اعافا زت نکرک محسوس کومل وای ما خپل مخه تراکا غلو می خړل حضور را ته قتل خو امام طحاوی بیا وای چې اخره کې حرام شوه ده مړه د من کې هر سو بخل ډیر ده چې د دوه کسانو روټي کنه زړه کولاو ساته خدای څلور کسان به مړای چې او ما دا پسترګو په سونو کرته دا تجربه کړې ده د شپږو کسانو روټي باندې شپږ 20 کسان مړ شوي د حضور په حدیث کې به شک نه کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف ثلاثه وطعام الثلاث كاف الاربعه باب المؤمن ياكل في معن کلمه دوی مؤمن په یو کلمه خوراک کوي د دې دوه مطلب دي اول مطلب دا چې مؤمن اکثر کم خوراک کوي او کافر ډیر کوي دویم دا مؤمن دی یو جهاد نه خوراک کوي چې حلال او کافر حرام سود کرپشن رشوت غصب مال د سرقه د مختلفو جهاتونو تمیز نه کوي بس ورچي او مؤمن یو جهت نه چې حلال وبه قال حدثنا محمد بن بشار الى اخر عن نافع كان ابن عمر لا ياكل حتى يؤتى مسكين ياكل معه فدخلت رجلا ياكل معه فاكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخلها علي هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ياكل بمعن واحد والكافر ياكل بسبعه هغه په وو کلمو معنا وو جهاتونه حرام خوراکونه خنجر منقرو الله هم دې وساتي بيزو دې پښو غوخه د لیوغ وخه د ارڅ خوري سود پیسې د کرپشن د شرابو پیسې نو مون خدا نه خورو کنه بس